د دریو کسانو منځونه دا الله رب العزت نه قبلوي، بلکې د الله رب العزت په دربار کې د سر نه پیش کېږي نه. الله رب العزت ترک کوي، پرېږدي دغه دریو کسانو منځونه. ولیکن د حدیث بیانولو نه مخکې چې کله تاسو ته اسلامي ویډیو مخې ته درشي نو دا تاسو شیر کوئ، ځکه چې د یو کس زندګي پې جوړه شي دا د ده کامیابۍ لپاره بس دی. حدیث مبارک دا دی، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یوه هغه زنانه، هغه ښځه چې خاوند ترې کله خفه او په دې باندې یوه شپه تېره شي او دغه زنانه بیا مونځ کوي او خاوند ترې هغه شانتې خفه خاوند رضا نه کړي، نو د دغه زنانه او د دغه ښځې مونځ الله رب العزت ته سر نه پیش کېږي نه، بلکې د ده د سر نه یوه ولیشه هم نه اوچتېږي. دویم دوه هغه ورونه چې دا د یو بل نه خفه څه د وجې نه دې یو بل څه خبرې بندې کړي او دا یو بل څه خبرې ونه کړي او دا منځونه په دغه وخت کې کوي، نو د دغه دوه ورونو منځونه الله رب العزت په دربار کې د سر نه پیش کېږي نه. او دریم هغه امام چې مقتدیان ترې څه وجه باندې خفه او دا بیا هم مخې ته کېږي او دغه مقتدیانو له مونځ کوي، نو د دغه امام مونځ الله رب العزت ته قبول نه دی. دې وجې نه په چا کې چې دا درې خوبیانې نو په کار ډېره دا چې دا د ځان نه وباسي، ځکه چې یو اهم عبادت د ایمان د راوړلو نه وروسته دا اهم عبادت مونځ دی، او چې د انسان مونځ نه قبلیږي نو دې په اعمالو کې، د دې په مال کې، په اولاد کې، په یو شي کې بیا برکت نه وي.